بلکې سبا بیا د دایره هندیه جوړ کړه سهار ټایم کې چې دی 9-10 بجې ته چې دلته څه دغه وو که نه ارکان یې مو جوړو سګارونه مو جوړه کړې وه په کلاس کې چې کوم وی که نه نو دایره یې فرض کړې چې بوځي که نه دایره یې فرض کړې دغې ته ویلی کېږي خط استوا ٹھیک ده بیا دې خط استوا نه د قطب شمالي پورې 90 دایرې ٹھیک ده او بیا د قطب جنوبي پورې هم هغه 90 دایرې دې ټولو دوایرو ته دوایر د عرض البلد وي دوایر د یا ورته خط خطوط عرض البلد او دا عرض البلد دا کره تقسیمی په دوو حصو کې یوې حصې ته حصه شمالي او بلې ته جنوبي دا خط استوا برابر دوو حصو کې تقسیم او دا نور چې څومره خطوط د عرض البلد دي نو دا په یو غټه په یو وړه حصه کې تقسیم دي ٹھیک ده بل بعضې دوایر دي په دې کره عرض باندې فرض کړلی شوي چې د شمال نه راوتلي او په جنوب باندې ختم شوي بیا د جنوب نه بیا د شمال ته ځي پوه شوې دغې دوایرو ته دې ته دوایر د طول البلد وایي دوایر د طول البلد ٹھیک ده دا دي عرض البلد خو شرقا غربا که نه او دا دي شمالا جنوبا او په دې کې بیا یو وړه یو غټه پکې نشته دا ټولې دایرې عظیمي دي ټولې دایرې عظیمي ٹھیک شو نه په دې یو خبره بله وه پرون زموږ نه پاتې شوې وه هغه دا چې دا دې کتاب باندې په دې 54 صفحو باندې تاسو دا 4 ټوکونه د دې عرض البلد دا څومره دوایر دي که نه ٹھیک شو نه د یوې دایرې او د بلې دایرې په منځ کې فاصله چې وي دا 69 میل وي څو میله وي لکه ته دلته په 34 عرض البلد دی نو 69 میل بعد به 35 عرض البلد دی داسې پوه شوې او دا فاصله بالکل فکس ده د 1 او 2 عرض البلد په منځ کې دغه فاصله ده د 89 او د 90 په منځ کې دغه فاصله ده یي وخت ته دو عرض البلد په منځ کې څومره فاصله ده 69 میل 69 میل ٹھیک شو هر چې د طول البلد دی د دو طول البلد په منځ کې فاصله په قطبینو باندې خو د سره ډوبي ده ځکه د ټول رايوځای شي وي د ټول رايوځای وي او چې صورت د قطب نه د قطب شمالي نه را دې خوا کېږي یا د قطب جنوبي نه را دې خوا کېږي دوه د دې په منځ کې هغه فاصله څه کېږي لکه مخکې به خټکي وو هغه پرې چې وکېږي که نه نو هغه یو طرف ته پرې بره لګېدلې ټوله بل طرف ته بره فاصله ډوبي نه برورو بیا فاصله سیوا کېږي او بره په دې منځ کې غټېږي پل په منځ کې د ټولو غټ شي ٹھیک شو نه نو د طول البلدو په منځ کې د دو طول البلدو په منځ کې څومره فاصله وي په دې چارټ کې ورکړي دلته ګوره عرض البلد کې درجات چې کله 90 درجې باندې ته ګورې په دې ذریعه 90 درجې نه مراد د قطب دی نام 90 درجې عرض البلد دی که نه نام دی که نه په دې باندې بیا هغه چوړایي چې وي د دو طول البلد په منځ کې 0 میل وي کیلومیټرو کې 0 پوه شوې چې د دې نه لږ په ښکته باندې راشي لږ په ښکته باندې راشي 80 عرض البلد ته څه شي ده 80 عرض البلد ته نو په 80 عرض البلد به د دو طول البلدو په منځ کې فاصله چې وي نو د میلونو په اعتبار سره 7.68 میل چې کیلومیټر ته 12.34
پوهېږي پې دغه رنګې چې 70 نمبر عرض البلد ته راشي بیا هغه فاصله لږه ښه سیوا شي که نه جو 15.37 میل وي او چې کیلومیټر کې جو 24 کیلومیټر 24.74 داسې پسې راځه صفر عرض البلد خط استوا ده که په دې باندې د ټولو سیوا وي بلکل هغه فاصله د ټولو اخري پوینټ ته ورورسي د ټولو زیاته شي هغه بیا 69.61 میل وي او کیلومیټرو په حساب 101.31 کیلومیټر پوهېږې بې پوه شو په دې قصه دقه مسله ده ها بل مو په دې کې دغه ویلو چې په دې باندې چې دا کوم مختلف دوایر فرض کړلی شوي دي د عرض البلد د مرکز ته ویلی کېږي خط استوا نه په بره شمال طرف ته په 23.45 باندې یو بل خط دی هغې ته وایي خط سرطان دغه رنګې 23.45 باندې بل دی هغې ته وایي خط جدي داسې دلته دی په 66.55 باندې هغې ته وایي خط کوم یو دی دایره قطبیه شمالیه یا خط قطبی شمالی خط قطبی شمالی یا دایره قطبیه شمالی دغه رنګې دلته دا بله دایره په 66.55 باندې دې ته ویل کېږي دایره قطبیه جنوبیه د دې خطوطو په اعتبار سره یې هغه د علاقو تقسیم د خط سرطان نه راواخله تر خط جدي پورې د ټولې علاقې ته منطقه حاره منطقه په دې باندې د نور شعاعګانې بالکل مخامخ پرېوځي د خط سرطان نه د هغې خط قطبي شمالي پورې دا علاقه او د خط جدي نه د خط قطبي جنوبي پورې دا علاقه دې دوو علاقو ته منطقه معتدله یا مناطقه معتدله منطقه علاقې دي دا معتدلې علاقې دي ٹھیک شو نه د معتدلې معنا مو کړې وه چې مطلب دا چې په دې علاقو کې په 24 غنټې کې شپه او ورځ دواړه دې نه په بره د 66.55 نه په بره د 90 عرض البلد پورې یا د قطب شمالي پورې او دلته د قطب جنوبي پورې دې ته منطقه بارده وي منطقه برنۍ ته منطقه بارده شمالي او د لاندنۍ ته منطقه بارده جنوبي یا ورته منطقه منجمده هم ویل کېږي پوهېږې پرې که نه دغه شوی که نه بیا هغه طول البلد عرض البلد مرکز خط استوا هیڅ چا پکې اختلاف تر اوسه پورې نه دی تېر شوی په عرض البلد په مرکز کې خو د طول البلد په مرکز به څه شی وي نو په هغې کې اختلاف تېر شوی خو فی الحال د هغې مرکز څه شی دی خط ګرینیج ټیک شوله د دغې خط ګرینیج مطابق چې کوم اوقات وي هغې ته عالمي وخت وي انټرنیشنل ټایم د خط ګرینیج مطابق چې کوم وخت چې په دنیا کې کوم معاملات د ملکونو په منځ کې کېږي یو ملک د بل ملک سره څه معامله وي نو په هغې کې چې وخت لیکي نو به هغې بیا انټرنیشنل وخت لیکي پوه شوې بیا د دغې هر یو ملک ته ځان له یو خاص طول البلد اغوستلی چې کوم ملک باندې د کوم ملک مرکزي علاقه باندې چې کوم طول البلد تېر شوی هغه یې دی اغوستی زموږ پاکستان د دغه اغوستی 75 اغوستی نو د 75 طول البلد مطابق چې کوم اوقات وي هغې د زموږ د پاکستان سټینډرډ ټایم وي معیاري وخت پاکستان معیاری خبرونو کې اکثر وایي که نه معیاری وقت ہوا چاہتا ہے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم پوه شوې بل
ته چې په کومه علاقه کې اوسېږي او دغه علاقه به کوم طول البلد وي د هغې مطابق وختونه به روباسي د لمونځ روژې دپاره په شرعي احکاماتو کې شرعي احکامات دا بنا په سټینډرډ ټایم نه وي نه دا بنا په انټرنیشنل ټایم وي بلکې دا بنا وي په علاقایي وخت باندې په مقامي وخت باندې پوه شوې که نه لمونځ به موږ د اسلام آباد کې چې کومه نقشه وي هغې مطابق به نه وي یعنې دا 12 منټه فرق به نو سره راشي یا د لندن د وخت مطابق به موږ روژه نه کوو بلکې د خپل وخت مطابق به یې کوو پوه شوې نو اوقات د منځونو چې دي یا هغه میاشتې وغیره چې شروع کېږي اسلامي میاشتې نو دا د هغې مقام مطابق د هغې علاقې مطابق د هغې د طول البلد مطابق پوه شوې د هغې هغه تاریخي پس منظر و بیا که نه د خط ګرینیټ هغه مو ویلو چې سره اوس دا موږ ټول یو په دې کره ارض باندې راباسي ټیک ده اوس به د دې کره ارض نه لږ په بره باندې اسمان طرف ته وخېږو ټیک شوله دې چې مثال دلته څوک ولاړ دی داسې ګیر چاپېره دی دا اسمان دی ټیک ده په حدیث مبارک کې راځي چې دا اسمان داسې د یو پتیلې په شان دی باندې سپکه باندې پتیله خو بیا داسې پټ ګول نه وي داسې لکه پرې وي که نه ټیک شوله په ظاهره کې بیا دا داسې د پتیلې غونډه کېږي په کوم ځای کې چې نور د ټولې دنیا د ټولې کره ارض نه دې ګیر چاپېره دی ټیک شوله بلکې بیا د اسمان او د کره ارض په منځ کې ارباو نورې سیارې او ستوري مختلف څیزونه دي ټیک شوله خو داسې یو هغه یو قبه غونډه کې وي جوړه شوې ده نو چې دا څومره دوایر دلته په دې ځمکه باندې فرض کړلی شوي نو دقې په محاذات کې په اسمان کې هم فرض کړي نه پوهېږي لکه خط استوا ده په دې ځمکه باندې خط استوا داسې راغلی ده که نه په دې باندې چې دا خط استوا ده نو دلته په اسمان کې هم داسې خط استوا پوه شوې دلته دا نور خطوط د عرض البلد دي دغه رنګې هلته هم فرض کړي جوړ کړي نه دي چې مثال مصران پسې ختلي دي او چڼیان او څټکي او دا دي او کرغې پولې پکې جوړې کړي که نه خو فرض کړي دي داسې په دې باندې دا خطوط د طول البلد دي یا دا دوایر د طول البلد دي نو دقه دوایر په اسمان کې هم څه کړي دي ٹھیک شوله د مثال په طور دا هغه ځمکه د دې کې دا هغه مختلف دوایر د عرض البلد د طول البلد دقه رنګې پرې دي چې د دې په لکه دا خط استوا ده نو د دې خط استوا په محاذات کې دلته یو خط ټیک شوله داسې یو دایره دغه رنګې دا خط سرطان دی نو د دې خط سرطان په محاذات کې دلته وي خط جدي دی د هغې په محاذات کې داسې دلته دا قطب شمالي دی نو قطب شمالي قطب جنوبي دی نو قطب جنوبي د دې ته قطب جنوب شمالي جغرافیایي وایي هغې ته قطب شمالي سماوي وایي دا جغرافي یا زمینی یا جغرافي شوله قطب شمالي جغرافیه او دې ته قطب شمالي سماوي دې ته بیا قطب جنوبي سماوي هغې ته جغرافي او دې ته سماوي ټیک شوله اوس دلته دا خط استوا چې کومه ده ټیک ده نو دا خط استوا جغرافیه جغرافي هغه زمینی خط استوا ټیک ده د دې په محاذات کې بالکل برابر په اسمان کې چې کومه فرض کړي هغې ته ویلی معدل النهار معدل
پوه مې نه شو دې ته وایي خط استوا د ځمکې دی ته او دې ته څه ویلی کېږي هغه سماوي خط استوا ته څه ویلی کېږي معدل دا معدل النهار دا بالکل ذره برابر د دې زمینی خط استوا نه اخوا دیخوا ده بالکل پیکس د دې د پاسه چې فرض کړي دلته دا هم داسې ګیر چاپېره ده که نه دلته رنګې دا هم داسې ګیر چاپېره په دې پسې ولې پوه شو ٹھیک شوله ښه دې ځای ته راځو الدوائر السماویه دوائر سماویه دایره معدل نهار یا سیلسټیل ایکویټر دا ایکویټر دی په ځمکه باندې دغه بیا سیلسټیل ایکویټر یعنی هغه سماوي خط استوا یا دایره معدل نهار خط استوا کی محاذات میں آسمان پر بننے والا دائرہ عظیمہ دائرہ معدل النہار کہلاتا ہے گویا یہ آسمانی خط استوا ہے جو کل بالائی جہاں کو ستاروں سمیت 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے زمینی خط استوا زمکہ په 2 حصوں کې تقسیم ہوئی یو حصہ شمالی او بل حصہ جنوبی او دا سماوی خط استوا چې معدل النهار دا هغه د اسمان په 2 حصوں کې تقسیم ہوئی یو اسمان شمال والا او یو جنوب والا ہم مرکز دائروں کی زاویائی یکسانیت کی خاصیت کے پیش نظر تمام آسمانی دائروں کو کرۂ ارضیہ گلوب پر بنا کر سمجھا سکتے ہیں وی مونږه نو ته اوس اسمان خو نشو راګوزولی اسمان کې خو داسې راته څه ښکاري نه چې وایي چې دغه دا وایي په دې ګلوب باندې چې کوم په دې ځمکې چې دا کوم ګلوب جوړ شوی په دې چې دا کومې کرښې دي وایي په دقې اعتبار سره مونږ هغه سماوي فرض شوی دایرې او خطوط سمجھولی شو ٹھیک شو نه لکه مثال دا په دې کې دنده داسې کچه ځمکه ده ځمکه هغه ده دا بیا د پاسه اسمان دی داسې ٹھیک ده نو دا خط استوا د ځمکې هغه په محاذات کې دا سماوي خط استوا دا معدل النهار شو پوه شوې په دې قسم باندې بل یو بل څیز دي دلته په دې ځمکه باندې موږ وویل چې عرض البلد خطوط عرض البلد هغه داسې شرقا غربا وکړه ٹھیک شو نه چې دا ځمکه یې تقسیموله حصه شمالي او حصه جنوبي ده یو خبره به بله وکړه چې د خط سرطان نه تر خط جدي پورې دا نور داسې چکر لګوي ٹھیک شو نه په دې دغه باندې دلته نښه ورکړې دې ته وګوره دا سره کرښه یې نه ده دا سره راشه وګوره د دې ځای نه دی شروع شي دا نور د دې ځای شروع شي دا په ټول 365 ورځو کې دا یو چکر وي داسې راځي دا یې د خط استوا له راورسېد بیا داسې په کته باندې راځي دې خط جدي ته راورسېد بیا روان شي د دې نه دا خط جدي ته چې راورسېد پیکس دا ځای 21 دسمبر څه وي 21 دسمبر دې ځای نه واپس روان شي دې خط استوا له بیا راورسېد دا 21 مارچ وي پوه شوې بیا د دې نه بره ځي هغه خط سرطان له راورسېد دا بیا څه وي 21 جون د دې ځای نه بیا داسې په کته شروع شي جون جولای اګست ستمبر 21 ستمبر له دې بیا چېرته راوځي خط استوا نه بیا په کته باندې راځي ستمبر پسې اکتوبر نومبر بیا دسمبر ته خط جدي ته راوځي دا د داسې یو چکر شروع اوس په ظاهره دا نور داسې دا چکر وي حقیقت کې داسې نه ده بلکې په حقیقت کې د ځمکه څه کوي دغه چکر وي ٹھیک شو نه د ځمکه د دې چکر وي او هغه تګي داسې تګي ٹھیک شو نه جو خط داسې ځای ته هم وررسي چې نور ورته خط جدي ته مخامخ وي بیا داسې ځای ته راورسي د منځ ته راورسي نو خط استوا ته نور مخامخ وي بیا چې 3 میاشتې بعد لاړ شي نو خط سرطان ته نور مخامخ وي
بیا 3 میاشتې بعد چې راشي نو بیا خط استوا ته نور مخامخ وي، بیا چې 3 میاشتې راشي نو بیا خط جدي ته مخامخ. داسې دا یو چکر وي. پوه شوې که نه؟ په حقیقت کې د هغه زموږ ګیر چاپېره شروع وي او په ظاهر سترګو سره موږ ته ښکارېږي چې دا انور دې نه څه کوي، دې ته نه چکر راکوي. ټیک شو ده؟ اوس راشي د دې خط سرطان نه د دې خط سرطان نه د دې خط استوا پورې دا څو ډیګرۍ وي، څومره خطوط عرض البلد 23.45 که نه؟ ټیک شو ده؟ نو په دې خط سرطان باندې چې کله نور راورسي، په دې خط استوا باندې چې کله نور وي، نو مثال په طور په کوم ورځ وي؟ په 21 مارچ وي. په 21 مارچ دی سي دلته 21 مارچ بالکل دا نور په معدل النهار باندې وي. معدل النهار په خط استوا ته برابر ده که نه؟ نو د دغې ټایم کې دی په 0 عرض البلد وي. خط استوا 0 عرض البلد. نو وایو چې د نور میل شمس، میلان پوه شوې؟ میل شمس د نور څه دی؟ 0. نو که دی د خط استوا نه یو طرف ته بل طرف ته مایله دی نه، بالکل فکس دی. معدل النهار باندې دلته پړقېږي او ډایرکټ په خط استوا باندې د غرمې په ټایم کې ذره برابر د یو شي سوری دی، بالکل بې مخامخ نیسي. پوه شوې؟ سبا بیا شروع شي 21 مارچ، نو 22 23 24 داسې راځي بله ورځ 1 عرض البلد، 2 عرض البلد، 3 عرض البلد، داسې راځي. نو چې 3 میاشتې تېرېږي نو دې خط سرطان ته راورسي. 3 میاشتې تېرېږي نو دې چېرته راورسي؟ اوس په دې 3 میاشتو کې دا 23.45 عرض البلد د توی کړل که نه؟ په کومه ورځ چې دی په کوم عرض البلد وي نو هغې ته به وایو چې دا د میل الشمس دی. دا څه شی دی؟ دا د نور میل دی، دا میل الشمس دی. نه پوهېږي میل شمس څه ته وایي؟ وایي دې ته چې نور په کوم عرض البلد وي، سماوي عرض البلد. ښه، د ځمکې عرض البلد په محاذات کې سماوي عرض البلد هم دي که نه؟ نور چې په کوم د ځمکې کوم عرض البلد ته مخامخ وي نو وایو چې د نور میل دقه دی. پوه شوې؟ اوس مثال په طور دلته په 10 عرض البلد ته مخامخ نن نور دی، ٹھیک ده؟ وایو چې د نور میل څه شی دی؟ 10 ډیګرۍ دی. ٹھیک شو نه؟ په 21 جون باندې به دی په خط استوا باندې داسې د پلقارې کوي، بالکل په خط استوا په سر به ولاړ وي. وایو به په 21 جون چې د نور میل شمس 23.45 ډیګرۍ دی. پوه شوې؟ بیا د 21 جون نه دی شروع شي په لاندې راځي. د 21 جون نه څه شي؟ واپسۍ ټکټ هغه واخلي، داسې واپس راځي چې داسې دی روزانه واپس راځي. واپس چې خط استوا له راورسي دا څه وي؟ دلته خو دا 21 جون له راغلی و که نه؟ جولای، اګست، ستمبر، 21 ستمبر ته راورسي. په 21 ستمبر باندې به بیا د میل څه وي؟ 0. خط استوا په سر باندې. ٹھیک شو نه؟ اوس د 21 ستمبر نه بعد به دی بیا ښکته راروان جنوب طرف ته سفر شروع کړي. راځي به روزانه په بنیاد. نو چې په کومه ورځ په کوم ځای و، په کوم عرض البلد د پاسه و، نو وایو چې د نور میل څه شی دی؟ دقه ډیګرۍ دی. چې په کوم عرض البلد و نو اکبر د میل. ٹھیک شو؟ داسې به راځي. نو ستمبر، اکتوبر، نومبر، 21 دسمبر نه به ورته رارسي. په 21 خو په دې ځای کې به یو خبره یاد ساتئ، د خط استوا نه چې دی شمال طرف ته وي نو دا میل شمس په مثبت استوا نه وي.
لکه دی په 10 میل باندې دی ٹھیک شو 10 ارض البلد د پاسه دی نو وایي به چې د نور میل شمس هغه 10 ډګري جمع 10 یا که د جمع سره نه لیکئ مه لیکئ ورسره او چې کله د خط استوا نه جنوب طرف د دی شروع شو نو بیا به میل منفي استعمال کېږي میل به بیا څه استعمال کېږي چې که دی په 10 ارض البلد جنوبي باندې و وایي به چې د نور میل شمس منفي 10 ډګري دی نور میل شمس څه شی دی چې خدیجه دې لره ورسي په 21 دسمبر نو په دغه ورځ باندې به د نور میل شمس منفي 23.45 بیا د 21 دسمبر نه دی بیا د واپسۍ بندوبست وکړي راځي نو چې دسمبر جنوري فروری 21 مارچ ته بیا راوځي پوه شوې بیا دغه ځای نه بیا دا چکر د خدای په قدرت باندې د الله په حکم باندې دا چکر دا شروع دی تر قیامت ورځې پورې چې کله الله تعالی د قیامت برپا کېدلو اعلان وکړي راوبختلی شي پوه شوې دغه پورې به دا چکر نو چې دا نور په کوم عرض البلد وي نو وایو به چې د نور میل څه شی دی چې په کوم عرض البلد د 23.4 باندې برګېږي نه او دی خو 23.4 باندې په خوځي بس دقه د دایره دا خپل کور دی به دې کې ګرځي راګرځي او د ټولې علاقې نه منطقه یې حار راولي چې دا نور پکې دغه سکونت دغلته دی دغلته ګرځي راګرځي دی میل شمس ته ډیکلینیشن آف سن ورته ویلی دا په موبایل سره یا په کمپیوټرو سره یا په نور جدید آلاتو سره ډیجیټل آلاتو سره معلومیږي او د دې دپاره خپل چارټونه مو ورکړي ستاسو کتاب په دې اخر کې دي میل شمس اور LTL په دې 226 صفحه باندې 226 صفحه देखिए 226 का دلته لیکلي डी सन तो دې डी सन نه مراد ډیکلینیشن اف سن په دې کې روزانه نننې څه تاریخ دی 1 اپریل لیکه نه 1 اپریل به کې وګوره ته डी सन 4.695 دې مطلب دا دی چې دا نور د دې صفر نه شروع شوی دی 4.695 دې عرض البلد دې به زی 21 جون وګوره ته چې 21 جون څه شي 21 جون 23.429 4.542 د کته برابر کې لګ راځي دې دا 23.4 دا فکس خط سرطان دی نو په 21 جون په دې کې بلک کله په 20 جون 21 جون 22 جون دا کته برابر لګ راځي وایي به دغه ځای راورسي په دې ورځ دغه نه بعد بیا واپس شروع کی دغه وایي ګوره بیا اوس کمیږي دغه 21 جون نه بعد نو بیا به کمی اینه یې کنه پرورو کمیږي بیا به 21 ستمبر وګوره ته 22 ستمبر به 0.1 دقیقه برابر او بیا جو په دې شپه کې بیا په یو ټایم کې بیخي صفر شي چې بیخي صفر شي بیا به منفي شروع شي په کته شروع شي بیا به منفي شروع شوی دی منفي نه مطلب دی چې بیا جنوب طرف ته بسم الله جنوب طرف ته روان شو ٹھیک شو بیا اکتوبر نومبر 21 دسمبر وګوره ته 23.4 آوي 21 دسمبر نه په دې ځای خدیجه دې د پاسه دې ځای بیا شروع شو بیا به آوي 21 مارچ روان
دا وزن د واپسی شروع شو که نه دا ټول به منفي منفي کې دی روان وي. هغې 21-22 مارچ چې دی 21 مارچ باندې 0.0 ګوره په 20 مارچ منفي 0.003 په 21 0.393 په دغې منځ منځ کې به دی د 20 او د 21 په منځ کې به دغه د استعمال سکراس وبدا کېدي. پوه شوې که دا هغه مختلف چارټونه یې ذکر شوي چې کله اوقات راوباسو نو داسې علاقې چې د دې 66.45 پورې چې کومې علاقې وي 66.55 د هغې کوم یو خطې هغه دایره قطبیه شمالیه او دغه رنګې دایره قطبیه جنوبیه د دې نه راواخله د دې دایرې قطبیه جنوبیه پورې چې دا کومې علاقې دي څومره د دې دپاره چې موږ اوقات معلوموو د منظر دا خو دا میل شمس سیکنډ په سیکنډ بدلېږي په دې علاقو کې د ده فرق نور ډېر نه وي. نو که د ټولې ورځې لپاره ته یو میل روانې که نه لکه د ورځې د غرمې هغه میل یې روانې په کتابونو کې وکیم بعضو کې وکړي چې د اشاریو لږ لږ فرق دی لکه چا د غرمې ټایم هغه میل چاټ راغستی دی چا د مازدیګر هغه راغستی چا د سهار هغه راغستی که نه دغه فرق دوره نه وي د اشاریو نه 3 انچې اخوا فرقونه یي که نه دغه دوره نه وي. د دې علاقو دپاره چې ته کله اوقات راوباسي نو که ته د ټولې ورځې لپاره یو میل استعمال کړي ٹھیک ده د دې علاقې لپاره او د دې علاقې لپاره چې کوم منطقه بارده شمالي ده منطقه بارده جنوبیه ده د دې لپاره چې وخت راوباسي د دې د نور ډېر لګېږي دغلته به بیا د هر وخت لپاره جدا جدا میل شمس راغلي لکه د هغې د نور سره فاصله ډېره زیاته ده چې ډېره ده نو د هر وخت لپاره به جدا جدا میل شمس هم راوباسي. او دې علاقو کې حاره او معتدله چې څومره علاقې دي په دې کې د ورځې یو میل شمس کافي دی د ټول ورځې د لمونځونو ټایمونو لپاره جدا جدا ټایم لپاره جدا میل د ضرورت شته ټیک شو نه او میل د نور چې دا خو سیکنډ په سیکنډ په دې کې بدلون دا خو ودرېږي چا نه خو روان ګاډی دی ټیک شو نه نو هر ټایم کې څه فاصله توی کوي نو هر ټایم کې به څه نه څه فرق راځي او که ته د ټولې ورځې یو ټایم یې صرف راواخلې او د هغې مطابق د ټولو ورځو اوقات راوباسي هم ټیک ده ځکه چې دغه فرق دوره دی چې فرق راځي یا به 15 سیکنډه راځي یا به 10 سیکنډه راځي یا 15 سیکنډه راځي دغې له دوره اعتبار نه وي. پوه شوې په دې کیسه دا میل شمس دا چارټونه یې هم وي او په دغې آلاتو سره یې هم هغه معلوم وي. موږ چې دلته حسابي طریقه باندې اوقات راوباسو د ورځې لپاره به یو میل شمس لګي هره ورځ بدلېږي دا د ورځې لپاره به جدا جدا میل شمس د اوقاتو لپاره به جدا جدا نه لګو د یوې ورځې د ټولو اوقاتو لپاره به یو میل شمس د کمپیوټر او په دې باندې چې سړی نقشه راوباسي نو هغه خو بیا ټول هغه ډایرکټ د نیټ سره څیزونه یي که نه نو هغې د ټایم هغه میل شمس پکې لګېږي نو په هغې کې بیا فرق نه راځي سیکنډونو هغه فرق پکې نه راځي. ٹھیک سر راشه دیتا میل شمس سورج کا آسمانی خط استوا یعنی دائرہ معدل النہار سے شمالاً جنوباً انحراف میل شمس کہلاتا ہے. میل شمس کی تعریف کی روشنی میں میل شمس کو بغرض تسہیل آسانی دبا سورج کا عرض بھی کہہ سکتے ہیں دیتا نور عرض میل آسانی دبا ٹھیک سنا پیدا سورج کا جتنا میل ہوتا ہے سورج کی شعاع زمین کی اسی عرض البلد پر عموداً پڑتی ہے چې د نور څومره میل وي لکه نن یې څومره میل دی 4.695 دی که نه نو په 4.695 والا عرض البلد علاقې چې دي په هغې باندې به نور بلکل پیکس مخامخ پرېوځي پوه شوې پرې په هغې باندې به شعاګانې بلکل هغه ترچه شعاګانې به نه وي بلکې داسې بلکل نیغې شعاګانې به پرې ورسېږي د غرمې په ټایم کې به د دغې علاقې کې نن د ایشي سوری نه پوه شوې پرې ځکه بلکل په سر یې هغه نور ولاړ
مثلا 21 جون کو میل شمس 23.4 درجے شمالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں زمین پر 23.4 درجہ عرض البلد پر بسنے والوں پر عموداً پڑے گی. البتہ اتنا ضرور ہے کہ عموداً پڑنے کا وقت ہر شہر کے عین نصف النہار کا وقت ہوگا. چې په کوم عرض البلد نور دی نو دې مطلب دا هم نه دی چې تمام ورځ باندې څه شي سوری نه او نور به په سر باندې هغه دیره ورچولي داسې نه وي چې د نصف النهار په ټیم کې ٹھیک شو نه ځکه بیا خو د ځمکه هم هغه محوري حرکت خو کوي که نه د هغې د وجې نه هغه نور یو طرف ته بل طرف ته مایله کېږي لکه په سهار ټایم کې د نور د غرمې نه د منځ نه دې خوا وي ماسپښین نه بعد بیا څه وي دې طرف ته دا د ورځې چې دا اخوا موږ ته ښکاري دې خوا موږ ته ښکاري دا چې د ځمکې هغه حرکت محوري ووایو دا د هغې د وجې نه وي ٹھیک شو نه او د غرمې په ټایم کې به دی په دغې طول البلد د پاسه ٹھیک شو نه چې هغې ته خط نصف النهار وګوري نو څه شي سوری به نه وي. مثلا مکہ مکرمہ کا عرض البلد 21.425 یعنی تقریباً 21.4 ہے اور سورج کا میل 27 مئی اور 16 جولائی کو 21.4 ہے. لہٰذا جب مکہ مکرمہ میں نصف النہار کا وقت ہوگا اس وقت سورج مکہ مکرمہ کے عین اوپر سمت الرأس پر ہوگا. 27 مئی اور 16 جولائی باندې دا نور د مکې مکرمې د پاسې بالکل نسی پیکس ٹھیک شو نه اخبارونو کې دا راځي وایي نن به په پلانکي ټایم نور د کعبې د پاسې د خپلې قبلې برابري کوي. خپلې قبلې څه کوي؟ برابري کوي. د هغې نه قبله څنګه برابرېږي؟ داسې موبایل کې رڼا روغه دلته ګوره دا بالکل د دې د پاسه دی که نه نو ته په دې ځای کې ستا علاقه دلته ده نو چې دا نور د دې د پاسه دی ستا سوری کم خوا دی دې خوا دی که نه نو دې نه به قبله ته دي چې ستا سوری کم طرف ته الټه سیډ سیده قبله ده پوهېږې مې که نه دا د دې د پاسه شو نو ته چې په دغه ځای کې ستا سوری بالکل دې ته مخامخ داسې دی که نه نو دا مخامخ یې قبله ده که ته په دې علاقه کې پاتې کېږي ستا سوری به څه وي چې هغه هلته د پاسه دی دې خوا به وي که نه نو چې دې خوا دی نو دې ته مخامخ دی قبله که ته د دنیا په دې خطه باندې پاتې کېږي انور دلته د دې د پاسه دی نو دې هغه سوری به څه وي داسې وي هغه د مخامخ قبله دا په اخبارونو کې راځي په 27 مئی باندې راځي او په 16 جولای باندې راځي چې وي د نور به هغه نن د کعبې د پاسه دی نو خپلې قبلې دې نه څه کوي برابر خو دا اوس ټوله ورځ به یې دې نشي برابرولی په یو خاص ټایم کې هغه دا چې کله په مکه مکرمه کې نصف النهار وي چې مکه مکرمه کې څه وي اوس ستا به هر ټایم ستا که هر ټایم وي غالبا چې په 27 مئی باندې 27 مئی او جولای کې زمونږ څه 19 منټه د پاسه 2 بجې دا تیر چې و که نه په اخبار کې و 17:02 بجې ٹھیک شو 19 منټه د پاسه 2 بجې وي چې په دغه ټایم باندې په مکه مکرمه کې عین نصف النهار و چې په 17:17 باندې تا کوم شي سوري ته کتل نو د هغې الټه سایډ به تا ته څه وه سیده قبله ٹھیک شو نه سوري به دې خوا سیده به هغه سوري مخالف جانب به ډایرکټ بس د هغې سوري د پاسه باندې مسله غوړوه نیت تړه بسم الله پوه شوې مې دغه به سیده قبله وي په دغې سره قبله معلومېږي. हाँ लिहाजा जब मक्का मुकर्रमा में निस्फ नहार का वक़्त होगा उस वक़्त सूरज मक्का मुकर्रमा के आईन ऊपर सिमतुर्रास पर होगा और मक्का मुकर्रमा पर अमूदन ज़ौअफ़िशानी कर रहा होगा यानी अगफल रनागानी में जाएगी ख़ास तकाबे में चत मानदिन पास पैदा मेल जिस तरह सूरज का होता है इसी तरह चाँद और सितारों का भी होता है. सूरज और चाँद का मेल तो रोज़ाना बदलता रहता है लेकिन सितारों का मेल दायमी होता है कभी बदलता नहीं. तो हर चीज़ मेल हुई हाँ टूल स्तोरो सैारों तो टूल हुई ठीक ना खुद स्तोरो अगर मेल चीज़ अगर बदली ना
ځکه نه بدلېږي چې زمونږ او د هغوی د ستورو په منځ کې انتها لویه فاصله ده. لکه زمونږ نه د سپوږمۍ 4 لاک کیلومتره لرې ده، ټیک شو نه؟ نور زمونږ نه اوسطا 15 کروړه کیلومتره لرې ده، ټیک شو نه؟ او هر چې دا ستوري دي د ټولو نږدې ستوری چې دی دا زمونږ نه 36 کرب میل لرې دي. ټولو نږدې ستوری چې دی څومره لرې دی؟ 36 کرب میل، 36 کرب کیلومتر رانه لري. نور رانه 15 کروڑ، په کروڑ پسې ارب وي، بیا په ارب پسې بیا کرب وي. زمونږ نه ټولو نږدې ستوری 36 کرب کیلومتر زمونږ لري. دومره ډېره فاصله چې نه بیا هغه دلته محسوسیږي. پیدا معتدل علاقوں میں پورے دن کے لیے اور ہر جگہ کے لیے تقریباً ایک ہی میل لیا جاتا ہے، لیکن غیر معتدل علاقوں کے لیے ہر نماز کے لیے الگ الگ لیا جاتا ہے. منطقه بارده شمالی او منطقه بارده جنوبی دا غیر معتدل علاقې دي. لکه چې په دې کې ټول کال په 24 غنټو کې شپه ورځ راځي نه، او په دې نور ټول کال کې 24 غنټو کې شپه ورځ راځي که نه، دا معتدل. په معتدلو علاقو لپاره چې نقشه جوړې څوک درته وایي چې مفتي صاحب موږ نقشه جوړه ده، یو میل شمس د ټولې ورځې لپاره والا ټیک دي. خو د غیر معتدلې نه ته څوک ټلیفون وکړي یا راته پسې راشي چې یاره موږ نقشه جوړه کړه، هغوی نه به د هر وخت دپاره جدا جدا میل وګورو باسي. پوهېږي پې؟ بل یو څیز دی تمام میل، تمام میل شمس، ٹھیک شوله؟ یا کور ډیکلینیشن ورته وایي. پرون یو څیز مو ویلی عرض البلد، او یو ورسره بل څه ویلی تمام العرض و که نه؟ عرض البلد د خط استوا نه چې زمونږ په څومره درجې باندې اخوانو دغه دی، او هغه تمام العرض دا چې د قطب شمالي نه، یعنې دا ستا چې کوم عرض البلد دی دا 90 نه منفي که 90 نه منفي، ٹھیک شو نه؟ نن د لوړ میل شمس میل چې دی هغه 4.695 دی، دا د 90 نه منفي که څوم شی به راشي 85.41 داسې به راشي، 85.41 دغه به راشي، نو دغه به تمام میل وي. که د دې طرف یعنې د معدل النهار د طرف نه که میل الي جمیل الشمس، او که د قطب شمالي د طرف نه یا قطب جنوبي د طرف نه الي نو بیا تمام میل. ٹھیک شو؟ یو اصطلاح ده دوره کې زموږ دا پکارېږي نه. 90 میں سے میل شمس تفریق کرنے کے بعد جو زاویہ بچے اسے تمام میل شمس کہتے ہیں. 90 سے مراد قطب ہے، مراد قطب سے خط استوا تک کا فاصلہ ہے. بالفاظ دیگر تمام میل سورج سے قطب شمالی تک کے فاصلے کو کہتے ہیں. ٹھیک شو نا؟ خط معدل النهار نه د نور فاصله هم میل شمس وي، او د قطب نه د نور فاصله تمام میل. وای شوې که نه؟ د قطب نه د نور هغه فاصله تمام میل هغې ته ویل کېږي. په دې باندې پوه شوئ؟ یو دوه څیزونه دي نور، یو ته وایي سمت الراس او یو ته وایي نظیر السمت یا سمت القدم. سمت القدم په انګریزي کې ورته نادر وایي. نادر یې د عربۍ دا لفظ وران کړی دی او جوړ کړی دی. لکه نظیر السمت، نو سمت دې ختم کړی، نظیر یې راغستی، نظیر نه بیا نادر جوړ کړی. پوهېږي پرې که نه؟ اصل کې لفظ دی نظیر السمت او یو دی سمت الراس. ټیک ده؟ ته چې په کوم ځای باندې په دې ځمکه باندې ولاړ یې، ستا د دې سر نه که داسې یو خط شروع کړلی شي او اسمان پورې ورسولی شي او د اسمان د سطحې سره ټچ شي، دقې ته ستا سمت الراس وي. دغې ته څه ویلی کېږي؟ سمت الراس. سمت القدم چاته وایي؟ دا ستا د دې سر نه چې په بره باندې دا خط لاړ دا خو سمت الراس و. دا چې په ښکته باندې لاړ شي او ځمکه کنې 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 ان تر دې چې بل طرف ته دې وځي،
چې بل طرف ته دې وځي ته بیا ډېر شي خلک ګرځي راګرځي او ګاډي بوي یو صابون څه بوي که نه او بیا اسمان طرف ته شروع شي او د اسمان د سطحې سره ولګي هغې ته ستا نظیر سمت یا سمت القدم نه پوهېږي شو نه لکه مثال په طور باندې دلته دا یو ځای هغه ولاړ دی ٹھیک شو نه نو دا د سر پاس دې ته څه ویلی کېږي سمت الرأس ٹھیک شو نه او داسې چې د خپو په دې منځ کې داسې راشي ٹھیک شو نه نو دې ته ویلی کېږي سمت القدم سمت القدم په دې کې څه باندې پوه شو دقه یو اصطلاح ده ځان سره یاد ساتئ سمت الراس د هر شي د پاسه چې په اسمان کې کومه نقطه ده هغې ته څه ویلی سمت الراس لکه مثال په طور دا ګلوب دلته پروت دی دا یو څیز دلته ما ودرو نو د پاسه چې په اسمان کې کومه نقطه راځي دغې ته وایي د سمت الراس او د دې د لاندې چې کوم بیا د ځمکه سوری کې په لاندې لاړ شي او بیا اسمانه پورې ورسي هلته چې کومه نقطه فرض ده هغې ته څه ویلی کېږي لیسوب نه شي پوه شوې پرې خو لیکن فرض کولی خو شي د فرض دنیا خو لویه دنیا ده په هغې خو هر څه ځایېږي ٹھیک شو نه دغه چې کوم ښکته فرض وتلی شي هغې ته سمت القدم وایي بل یو څیز دی هغې ته السمت وایي څه شی ورته وایي السمت یا عظیمت ٹھیک شو نه عظیمت لفظ دی که نه نو دا ما درته وي دا قطب شمالي وګڼه او دا څه شی دی قطب جنوبي ٹھیک ده د دې ته چې په کوم ځای باندې لکه مثال ته په دې ځای ولاړ دلته یې دا ستا عین شمال دی او دا دې څه شی دی عین جنوب او دې نه دې خوا دی دا عین مشرق دی او دا دې څه شی دی عین مغرب ٹھیک ده اوس په دې ځای باندې موږ چې ولاړ یو زموږ عین شمال دې طرف ته دی او عین جنوب مو دې طرف ته عین مغرب مو دغه او عین مشرق ده د دې عین شمال چې کومه نقطه لګېدلې ده نو ستا د دې وجوده پورې د دې ځای پورې چې د دې ځای نه تر هغې نقطة شماله پورې چې یو خط راکاږي په دې باندې چې دلته د 90 درجې زاویې جوړه کړي نو دغې ته به ویلی کېږي مغرب مشرق دې ته به څه ویلی کېږي بیا چې بله د 90 درجې زاویې جوړه کړي نو هغې ته به څه وایو جنوب بیا چې دلته بله د 90 درجې زاویې جوړه کړي نو هغې ته به څه وایو پوهېږي نو د السمت نه مراد ده چې د مشرق نه د یو څیز هغه دوري لرېوالی د مشرق نه یو چیز هغه لرېوالی لکه ګوره دائرۃ الافق پر شمال سے مشرق کی جانب ناپے جانے والے درجات کو السمت یا عظیمت کہا جاتا ہے اس میں نقطہ شمال 0 نقطہ مشرق 90 نقطۃ الجنوب 180 اور نقطۃ المغرب 270 درجے شمار ہوتے ہیں الگ دې پلان کی چیز السمت څه شی دی یا د عظیمت څه شی دی نو تم فوراً بستا په ذهن کې دا خبره راځي چې دی ما ته وایي چې دا پلانکې شی د شمال نه څومره لرې پروت دی د شمال نه څومره لرې پروت دی لکه زه تا ته دا وایم د دې کیلکولیټر السمت څه شی دی زه چې دلته ناست یم د دې السمت څه شی دی 90 دی ٹھیک شو نه 90 به نه وي عین شمال به معلوم کی چې عین شمال تا معلوم کړی دی نو د هغې باندې به ډي به کېدی نو چې دی کوم ځای ته مخامخ و دی مثال په طور 80 ته مخامخ دی نو وایي چې هلکه د دې کیلکولیټر 80 لیک راځي پوه شوې پې که نه دی په دې ځای کې پروت دی ټیک شو داسې پروت دی زه دا ته وایم د دې کیلکولیټر السمت څه شی دی د به د شمال نه به داسې زاویې به دا جوړه کېږي دی به وګورئ دې ځای پورې چې راغلو نو 90 راغله دې ځای پورې راغله مثال په طور 110 120 راغله پوه شوې وایي چې د
دی کیلکولیٹر اسمت 120 تے 110 تے 105 جو سو رہی ہے عقل ٹھیک شو ګوره دا اسم به زموږ په رؤیت الهلال کې پکار راځي پوه شوې د مخکې نه به ته معلومې چې نن چې کله نور غروب ووي مثال دا د شعبان هغه میاشت ده په 29 شعبان باندې چې کله نور غروب شي پیکس د نور د غروب په ټیم کې ځکه چې نور بره دی ته اوس په موږ نشي دی خو چې پټ خیال وي یعنی بیا کنه د نور د غروب په ټیم کې د سپوږمۍ اسم څه شي دا به د مخکې نه په مختلفو حالاتو سره معلوم ٹھیک شو نه نو ځان ته به شي یو کرخه به راکاږي چې دا زما شمال شو مثال په توګه دا مې هغه دا مې عین شمال دی او حالات سره مې معلوم کړو چې د سپوږمۍ سم دا 260 څه شی دی 260 نو دې ته مخامخ دا 180 شو که نه ٹھیک شو نه دا د 90 شو که نه دا د 180 شو او 180 پسې څومره نور جمع کړي چې 260 ته جوړ شي 80 که نه په دې ځای بیا ډي کېږي دا 80 زاویه به جوړه کړي دې ځای له برابر شي که نه مثال په طور بالفرض دا څه شو 260 شو نو ته چې په دې ځای باندې ولاړ یې که نه او سپوږمۍ ګورې ځان ته به شي یو کرښه جوړه کړي سپوږمۍ ته به زه په دې ځای نه چې ټول اسمان کې ګورې ټول اسمان کې به نه ګورې اسم به یې مخکې معلوم کړي دغه عظیمت به یې مخکې معلوم کړي او بیا به ځان ته په هغې یو کرښه راکړي چې ګډوډ کېږي دننه او هغې ځای باندې به ګورې نو سپوږمۍ به تا ته په دې ځایونو کې درته ښکاري په نور اسمان کې نه مثال په طور هغې طرف ته چې ټول ماښام مخ کړی دی ګورې که نه یعنې بل طرف ته مخ کړی بل ځای کې به یې نه ګورې په دغې ځای باندې د سپوږمۍ اسم دا مثلا 260 یا 265 یا 270 او تاله یو سړی راغی او دته دوره غټه غټه ګیرې دا پټکې د دې نه غټ خوالی دی او قران او طلاق ته خوري چې ما په دې ځای باندې سپوږمۍ ولیدل چې هغه ځای ته نام کړو هغه 220 اسم ته به دا خبره منې به د ظاهر نه خلاف خبره ده د بدیهیاتو نه خلاف خبره ده پوهېږي به که نه نو اگر چې اوس ته به د قرآن طلاق راته کوي خو خبره دې غلطه په دې ده ځکه سپوږمۍ خدای پاک دغې ځای ته رسولې ده او ته یې په دې ځای وې که نه نو د ظاهر نه خلاف ګواهي دا نه وي معتبره پوهېږي به که نه ګواهۍ کې د ګواه عدالت چیک کول هم ضروري دي ګواهۍ کې د ګواه تزکیه هم کې د ګواهۍ تزکیه هم کې او د ګواهۍ تزکیه دا ده چې د ظاهر نه خلاف خو نه ده د بدیهیاتو نه خلاف خو نه ده لکه مثال په طور دا حمید بابا پسې راغی او وایي چې زما نه پلانکي پرون 1000 روپۍ قرض اخیستي او نه یې راکړي چې دا پلانکي تپوس ما وکړو یو هفته مخکې مړ دی پوهېږي به دې خبره که نه اگر چې دی خو په شرع برابر دی او قرآن او هر څه پکې او قسمونه پکې دا خبره د منلو ده د خدای مسلمانه پرون د څنګه اخیستي هفته مخکې مخخ کړی دی پوه شوې که نه نو که هر څومره دی په شرع باندې برابر دی خو د خبره ټیک به ورته وی څوک عقلمند به ورته ټیک ووایي ځکه چې په ګواهۍ کې د ګواه عدالت هم ضروري او د ګواهۍ د ظاهر نه خلاف هم نه وي پوه شوې که نه نو ته چې سپوږمۍ ګورې مخکې دا چې اسمت به یې معلوم کړي عظیمت به یې معلوم کړي په دغې ځای باندې به تا ته سپوږمۍ ښکاري تا ته په جهان په خدای په پیدا کړي دنیا کې په بل ځای کې به بیا نه وي په بل ځای کې نه وي پوه شوې که نه داسې مثال او روزانه د دې نور هر ټایم کې د اسم بدلېږي په دې موبایلو کې هغه مختلف اپلیکیشن یې په هغې باندې معلومېږي ٹھیک شو نه دلته دې په دې کې
دا یو پروګرام دی ګورئ دی عظیمت د نور ایده اوس د 246.845.849 په مخه روان دی. د دې مطلب دا دی چې دا نور د عین شمال نه 246 ډیګرۍ باندې اوس دی. پوه شوې؟ داسې د سپوږمۍ دا سیکنډ سور چې دی ځینو دوره بدلېږي. د سپوږمۍ ده سپوږمۍ اوس په 351 باندې ده، په 351 عظیمت، نو ټوټل 360 درجې دي که نه. ګویا کې دا سپوږمۍ اوس د دغې عین شمال نه 9 ډیګرۍ دی ښکته ده. ټیک شو؟ خو که کته یې که برې ګرځه یي، خو چې که کته ده نو په د افق له دې چې راپورته کړې، که بره ده که راکته کړې، دا په 300 د شمال نه چې دشي شمارې نو په 351 باندې برابر. پوه شوې که نه؟ دغې ته اسمت یا انګریزي کې ورته عظیمت ویلی کېږي. په دې کیسه پوه شوې؟ دائرۃ الافق پر شمال سے مشرق کی جانب ناپے جانے والے درجات کو اسمت یا عظیمت کہا جاتا ہے. اس میں نقطہ شمال 0، نقطہ المشرق 90، نقطہ الجنوب 180 اور نقطہ المغرب 270 درجات شمار ہوتے ہیں. بل زمان دے خبروں پر ربط دور نہیں دی بل سره پرون مې ته ویلي که نه بیا په اخره کې به یې ربط برابرېږي. لکه چې یو شی سړي ویلی بلې لا نه ویلی که نه استعمال چې پکې نو په روډو بسټ کېږي. او بل ربط به یم نه، ځکه دا د یو فن د بل فن د بل فن نه څیزونه راغستي دي. ټیک شو؟ یو مربع یې ترې جوړه کړې ده، نو اخره کې به خپل مقصد ته به مې ځان رسوي چې هغه د اوقاتو رایستل دي، د قبلې رایستل وغیره دي. بس بل یو څیز دایرة القبله، دایرة القبله د قبلې دایره دا څه بلا ده، څه شي ته ویل کېږي؟ دی وایي اس دائرہ عظیمہ کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بھی علاقے کے سمت الراس اور قبلے کے سمت الراس کے نقاط کو ملا کر بنے. دسی زبدې ځای باندې دلته ناست یم، زما د سر د پاسه هلته څه شی دی په اسمان کې؟ سمت الراس، او لاندې څه شی دی؟ سمت القدم. په دې ځای کې مثال په طور دا مکه مکرمه ده بالفرض، دلته په دې کې دا کعبه ده. ٹھیک شو؟ د دې کعبې د سر د پاسه ٹھیک شو؟ هلته څه شی دی؟ د کعبې سمت الراس، او د هغې نه لاندې ښکته د کعبې څه شی دی؟ سمت القدم. پوه شوې؟ اوس داسې وکړه چې زما دا سمت الراس چې دی دا میلاو که د کعبې د سمت الراس سره، داسې یو قوس به جوړ شي که نه؟ ٹھیک شو؟ بیا د دغې ځای نه د هغې کعبې د سمت القدم نه دا پرکار لاره غونډومه، د هغې ځای نه یې سیده بوځه د کعبې سمت القدم ته. پوه شوې؟ د هغې ځای نه بیا سیده راوله زما د سمت القدم ته ښکته، د هغې ځای نه بیا د خپل سمت الراس سره یو ځای ده. داسې یو دایره یې جوړه کړه، دې ته وایي دایرة القبله، دې ته وایي دایرة القبله. پوه شوې؟ په دغې دایرة القبله باندې به زما هغه سمت قبله وي، زما مونځ چې کوم نو په دغې دایرة القبله به ودرېږم. لکه مثال مونږ چې مونځ کوو دې طرف ته مخ کوو دي که نه، ځکه چې زمونږ سمت الراس د کعبې سمت الراس داسې یو بل سره ټچ شوي. ٹھیک شو نه؟ بیا هغه داسې کعبې سمت القدم، بیا زمونږ سمت القدم، بیا داسې راغلي، داسې دا دایره یې جوړه کړې. نو په دې دایره کې به ودرېږو. دا د هر چا جدا جدا دي. لکه ته دلته ولاړ یې نو ستا د کعبې سره یو دایرة القبله جوړېږي، بل کس بل ولاړ دی نو هغه سره بله جوړېږي، بل ځای کې بل ولاړ دی هغه سره بله جوړېږي. داسې دایرة القبله دې وپېژنده. که څوک ته وایي چې دایرة القبله چا ته وایي؟ وایي دایرة القبله هغه د یو ځای د سمت الراس نه چې لاړ شي د کعبې سمت الراس او بیا هغه خط میلاو کې د کعبې د سمت القدم سره او بیا د دغې شی د سمت القدم سره او بیا د سمت الراس سره، دا چې یو لویه عظیمه دایره جوړه شوه، دې دایرې ته وایي دایرة القبله. دایرة القبله سرکل ته وایي. پوه شوې په دې خبره؟ یو بل یو څیز دی
افق ٹھیک شو نه افق هغه په کوم ځای باندې چې ځمکه د اسمان سره ټچ ښکاري ځمکه د اسمان سره ټچ ښکاري لکه بالفرض دا ځمکه ده او داسې دا ټول اسمان زمونږ ته په دې ځای باندې ټچ نه ښکاري پوهېږي مې که نه د سمندر په غاړه باندې څوک ولاړ دي کراچۍ وغیره کې سړی د سمندر په غاړه داسې کلیپټن کې ودرېږي کې ودرېږي نو بر د کمې پورې د نظر لګي اوبه ورته ښکاري او برابر د اسمان ښکاري د یو ځای کې برته دی چې د اسمان او د سمندر دی چې ټچ ښکاري پوه قرآن پاک کې چې دي په دې صورت کاف کې دي که نه څنګه ذوالقرنین واقع چې د ذوالقرنین به واقع دي چې نور په هغې یو چینه کې ډوب شو فی عین حمیئة نو دغه مطلب دا دی چې دا نور داسې یو چینې ته ورکوزېږي په ظاهر نظر داسې معلومېږي ځکه اوبه ویل ده نو هغې اوبه یې کې په دغې سمندر کې داسې ور پټ شي ٹھیک شو نه دا ګیر چاپېره چې دا کوم خط د دایره ته ښکاري چې په هغې کې د اسمان د ځمکې سره ټچ ښکاري دغې ګیر چاپېره دایرې ته دایرة الافق وایي دې ته څه ویلی کېږي دایرة الافق ٹھیک ده بیا راشه دا دایرة الافق چې وي دا د سمت الرأس سره په 90 درجې باندې وي په څو درجې وي په 90 درجې شو نه لکه مثال دغه سمت الرأس شو بالکل فکس داسې چې لاړ شي 90 درجې زاویې جوړېږي که نه دا دایرة الافق ګیر چاپېره د سمت الرأس سره په څو درجې وي په 90 درجې په دې قسم اوس راشه بل دا افق په دوه قسمه دی افق په څو قسمه دی په دوه قسمه یو ته وایي افق حقیقي ټرو هوریزن ورته وایي که نه افق ته ټو هوریزن دا ټرو هوریزن هغه افق حقیقي یو ته وایي افق ترسي افق ترسي لکه مثال په طور باندې دلته دا سړی ولاړ دی دا هغه ګیر چاپېره ځمکه ټوله ده په دې باندې دلته دا کس دلته ولاړ دی نو دا چې د دې ګیر چاپېره دا ټول هغه افق حقیقي دی که نه ګیر چاپېره دلته اسمان د دې ځمکې سره ټچ ښکاري که نه دا دایره دا دایرة الافق اوس دایرة الافق افق په دوه قسمه دی یو حقیقي او یو ترسي دلته ما راته وویل چې د دې سمت الرأس او د افق په منځ کې نو زاویه له څومره جوړېږي پوه شوې نو نور چې کله 90 درجې ته راورسېږي دا داسې وي د نور د خپل وجود چې کوم دی جرم چې دی که نه داسې رڼاګانې ورکوي که نه د ده دا وجود چې دی نو دا 32 دقیقې دی 32 دقیقې په یو درجه کې ټول څو دقیقې 60 دقیقې دا جرم شمس چې دی دا ټول څو دقیقې دی 32 دقیقې نو ګوره چې نور د نور مرکز سنټر چې بالکل په دې ځای دی دا نصف النهار وي که نه نو چې د نور دا سنټر بالکل دې ځای ته راشي ٹھیک شو نه نو اوس دا نور په افق حقیقي باندې بالکل د پاسه چې منځ دې ځای ته راشي ور غروب د شمس نه شوی ده ځکه نیم خو بره ده د ټوټل 32 دقیقې دی نو 100 دقیقې بره دی 16 دقیقې لا بره دی نیم کته تللی نیم خو بره دی که نو چې دی مزید 16 دقیقې لاندې لاړ شي داسې په ښکته راشي ٹھیک شو نه داسې راشي دې ځای ته راشي دا سنټر دې ځای ته راشي هلته به ووایو چې غروب د شمس وشو پوهېږي نو چې دی 90 درجې او 16 دقیقې لاندې لاړ شي
90 درجې 16 دقیقې. اوس بل د خدای پاک یو قدرت دی په دې ځمکه باندې چې په یو د خپل یو قدرت هغه نشانې به ظاهره کړې چې په نورو سیارو باندې هغه نشته چې کله د منځ دا د افق حقیقي نه 16 دقیقې لاندې لاړ بیا موږ ته نور ښکاري. په کار خو چې اوس نه ښکاري ځکه چې اخري کناره 16 دقیقې چې لاندې لاړ نو وایي چې اخري کناره پټه شوه که نه خو بیا راته اوبه نه ښکاري. پوهېږې دا د دې وجې نه په دې فضا کې ډېر چاپېره په دې فضا کې الله تعالی مختلف ذرات پیدا کړي شګې دي خاور دي یو شی بل شی او بل په دې کې نمي ده په دې کې نمي ده لکه مثال ته په جګ کې په ګیلاس کې یخې اوبه ور واچې نو بار پکې غوټۍ غوټۍ اوبه دي نه ولې دا ګیلاس سوری دا خو سوری نه دی چې د بار ته ووتې خو غوټۍ غوټۍ اوبه پرې راشي که نه دا بار هوا وه خو چې هغې سره هغه ګیلاس هغه دیوال ور سره ټچ شو ګیلاس کې دننه یخې خواورې اوبه دي نو د هغې یخوالي د وجې نه بار هغه هوا اوبو ته کنورټ شوه بدله شوه نو ځکه غوټۍ غوټۍ داسې نه چې مثال یخ ګیلاس د دوکاندار نه واخلې او ګیلاس واخلې یا جګ واخلې او یخ اوبه واچوې په غوټۍ ور بیا دې چې واپس په دې مخ ورته وګورې خدای دې خوار کړه او دا ورته سوری راکړه سوری نه وي دا روغ رمټي دا هغه بار هوا د هغې یخنۍ د وجې نه څه ته بدل شي اوبو بدل شي پته لګي په دې هوا کې دننه هغه نمي شته نمي پکې نمي پکې هم مختلف ذرات پکې هم دي او چا چې لسم کړی ریګولر که نه سکول په دې لیبارټرو کې یو شیشه پرته یې منشور ورته وي دغه کې ورته منشور وي په اردو کې او په انګلیش کې راته پته نه چې په انګلیش کې ورته څه نوم وي خو داسې یو مثلث غوندې کې شکل وي ٹھیک شو داسې غوندې کې شکل وي او د شیشې جوړي ٹھیک ده په هغې کې بیا د استازو هغه مونږ ته وې په دغې شیشه کې ګوره او اخوا ته میخونه ټک وهه ته به د دې مطابق به هغه میخونه بلکل نیغ ټک وې هغه پینونه غوندې کې چې بیا دا شیشه د منځه لرې کې نه هغه دې کاږه ټک والي چې به هغه ګرامه کږه راغلي د دې ذراتو او د دغې نمۍ یا د دې شیشې دا خاصیت دي چې دا ستا نظر ترچا کوي ستا نظر څه کوي کته کوي داسې نو چې زه دا د مخامخ ما ته داسې سیس پروت دی مخامخ زه دې ته ګورم خو دلته په منځ کې اوبه وي یا نمي وه یا څه شیشه وه نو دا به ما ته چې په دې ځای پروت دی ته به راویله پوهېږې مې که نه ښکته به راته نښ کړي بره به راته دې ته بیا انعطاف نوم ورته ووایي ٹھیک شو نه وایي دا پلانکې شی د انعطاف د وجې نه دومره بره ښکاري پوهېږې نو ګوره اوس خپل ځای له راشه واپس نور چې مرکز چې د دې افق برابر وي نو په 90 درجې د سمت الراس نه دی که نه بیا مونږ ته به ښکاري ځکه چې نیم نور خو لا بره دی غروب لا نه دی شوی غروب خو به شرعي غروب خو بالو کېږي چې آخري حصه یې پټه شي که نه نو چې 16 دقیقې دی نور لاندې لاړ شي اوس 16 دقیقې لاندې راغی بیا راته هم ښکاري ځکه چې په دې فضا کې الله تعالی دغه ذرات او نمۍ پیدا کړي نو 34 دقیقې دغه مختلف ذرات او نمي څیزونه موږ ته برابري زموږ دا نظر چې داسې ځي که نه نو دا ذرات 34 دقیقې داسې کته کړي نو هغه 34 دقیقې لاندې چې کوم شی دی هغه د برخ په دغه ځای ښکاري زه هم چې زه ورته مخامخ ګورم مخامخ دی حالانکې 34 درجې لاندې 34 دقیقې لاندې هغه منټونه درجې نه په یو درجه کې 60 دقیقې وي که نه دغه ذرات دا نظر 34 دقیقې سره ښکته کوي نو اوس ته ووایه په 90 پسې 16 دقیقې په کار وي چې دی ښکته شي نورې پسې 16 په کار وي 34 پسې نورې په کار وي الو به نور غروب وي
ټوټل د نور مرکز چې دې ځای له راورسېد ټوټل نورې څومره دقیقې په کار دي چې موږ غروب د شمس د ماښام بام ووایو 50 دقیقې ځکه چې 16 دقیقې د نور هغه نیم جرم شو او 34 دقیقې څه شوې انعطاف شو ریفریکشن ورته وایي که ریفلیکشن داسې څه شی ریفریکشن دی که نه ریفریکشن دغه انعطاف ته وایي 34 دقیقې د دغې انعطاف د وجې نه او 16 دقیقې دغه 16 منټه دا د دغې دغه د وجې نه د نور د دې نیم جرم د وجې نه او پکې سیواوالی نو چې کله نور 90 درجې او 50 دقیقې لاندې لاړ نو موږ بسم الله کوه لکه بام وایه ټیم شو ماښام بام وایه بیا دا 50 دقیقې چې دي دا اشاریې نظام ته راواړو ته د دې نه اشاریه 833 دا اشاریه 833 نه پوهېږي دې 50 له په 60 کې ضرب ورکړه 300 हाँ 300 50 पसाड़े तकसीम का पता है पसाड़े तकसीम का दो पसाड़े तकसीम का अशारिया 833 90 غرو के درجه او 50 دقیقې نو 50 دقیقو نه څو راغی اشاریه 833 چې ته کله د غروب او د طلوع وخت معلومې هلته به زاویه شمس 90.833 لګي 90.833 خو 50 دقیقې شوې که نه او 90 خو د سمت الراس نه د افقه پورې فاصله وه چې کله هم د غروب شمس دا به ځان سره په ذهن کې بالکل یاد وساتئ غروب او طلوع د دې وخت چې موږ معلومو د هغې لپاره به زاویه څه لګو 90.833 دا به د طلوع یو د غروب ٹھیک شو نه لکه رنګې سهار د طلوع په ټایم کې نور چې 90.833 له راورسي نو موږ ته نور راښکاره کېدل شروع شي اوله سرۍ ظاهره شي حالانکې د افق نه خو لا ښکته دی خو پوره یوې درجې ته نږدې کته دی لیکن بیا ښکاره شي ځکه څه انعطاف راچوت کو او څه هغه موږ د مرکز نه حسابوو که نه نو څه یې هغه نیم حصه چې دی په دې قسم پوهېږئ دې ته وایي دایره الافق او بیا افق په دوه قسمه دی یو افق حقیقي بل دی افق ترسي دغه قسمونه راشه د سمت الراس نه چې په 90 درجې کوم افق دی دې ته وایي افق حقیقي دې ته څه ویلی کېږي او د سمت الراس نه چې په 90.833 باندې کوم یو دی دې ته وایي افق ترسي دې ته څه ویلی کېږي لږ مونته کې راځي دا ترس چې پکې لږ راغلی دی دا کتهوالی چې پکې راغلی دا د دغې انعطاف ته وایي پوهېږي نو چې کله لوړ افق حقیقي له ورځي نو دا لا طلوع یا غروب نه وي شوي چې کله هغه افق ترسي له ورځي نو بیا که په سهار کې طلوع وشي او ماښام کې غروب وشي موږ به اوقات چې روباسو نو افق ترسي د ور حساب کړو د افق حقیقي نه وایي په دې کې څه پوه شوې دقه د دائرۃ البروج کا راز ہوتا افق دائرۃ الافق چاروں طرف نظر آنے والا آسمان کا کنارہ جہاں زمین اور آسمان ملے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لغتاً و عرفاً افق کہلاتا ہے افق سے جو دائرہ بنا ہوا نظر آتا ہے اسے دائرۃ الافق کہتے ہیں عربی میں اس کو بینما یرا و بینما لا یرا بینما یرا په منځ د هغې څه کې چې موږ ته ښکاري او هغه چې نه ښکاري دغه په منځ کې یو حد فاصل دی که نه دغه افق نه بره ټول ښکاري او د افق نه لاندې دغه افق بینما یرا و بینما لا یرا شو ٹھیک شو نه
بین ما یرا و بین ما لا یرا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصطلاح فلکیات میں افق سے دائرہ، افق اس دائرہ کو کہتے ہیں جو سمت الراس یعنی انسان کے سر کی محاذات میں آسمان پر فرضی نقطہ پدے خط کی پدے شکل کی دور کری رکھا نا، نقطہ سے زمین کی طرف 90 درجے یا 90 درجے 34 دقیقے کے فاصلے پر بنے۔ 90 درجے پر بننے والا افق افق حقیقی اور 90 درجے 34 دقیقے پر بننے والا افق افق ترسی۔ 90 درجے 34 دقیقے افق ترسی بھی ہاں عموم بیان نور اخیری حصہ چھ پناشی البت طلوع غروب وایو کنا کوئی او باقی کی وہ 16 دقیقے نوری پکاری نو گوئے کہ افق حقیقی نا 50 دقیقے یا افق ترسی نا 16 دقیقے نور مرکز لارشی نو اخیری حصہ بے پناشی بھی افق پر بننے والا افق افق ترسی کہلاتا ہے۔ فائدہ نمبر 1، کسی کھلی جگہ پر جہاں دور تک کوئی آڑ نہ ہو، مثلا ساحل سمندر پر کھڑے شخص کو جو افق نظر آتا ہے وہ افق ترسی ہوتا ہے۔ اصلی دی چپا نظر نہ جیتا افق حقیقی نہیں بھی بلکہ در سے بھی ترسی اگر حقیقی لگ پورتا دے ٹھیک شو مخامخ و حقیقی پکار ہو لیکن دنیا پیدا کری خدای دسے دا چې هوا د پکې ذرات دی پکې نمۍ دی پکې هغه لاندې تا تخکاری نو هغه ټچ چې تا تخکاری دا افق ترسی 90 درجے و 34 دقیقوں والا دی۔ بل فائدہ نمبر 2، تعریف سے ظاہر ہے کہ افق حقیقی افق ترسی کے درمیان 34 دقیقے کا فرق ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، ایک افق زمین کے مرکز کے اعتبار سے بھی بنتا ہے۔ زمین کے مرکز پر بننے والے 90 درجے کے افق کی باریک حساب کتاب میں ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 4، سورج جب افق حقیقی سے 50 دقیقہ بھی سورج 0.833 درجے نیچے ہوتا ہے تو اس وقت اہل زمین کو اس کا پہلا کنارہ نظر آنے لگتا ہے۔ سار جو وقتی 90.833 ندیرہ ورسی باس معمولی اللہ شیخ کا رشی ٹھیک شو نا رنا نا رنا ہو گئے صبح صادق نخکار رشی وہ دا نور یو سے رم تا رپا نظر مانی شی ہاں تو اس وقت اہل زمین کو اس کا پہلا کنار نظر آنے لگتا ہے۔ اس میں کچھ اثر حقیقی و ترسی افق کے درمیان پائے جانے والے فرق کا ہے اور کچھ سورج کی ٹکیا کے حجم کا ہے۔ افق حقیقی و ترسی میں 34 دقیقے کا فرق ہے اور سورج کے ٹکیے کا قطر 32 دقیقے جس کا نسب 16 دقیقے بنتا ہے کیونکہ طلوع غروب میں رویت کا اعتبار ہے اور جب سورج کا مرکز 16 دقیقے نیچے ہوتا ہے تو اس کا پہلا کنار نظر آنے لگ جاتا ہے۔ لہٰذا 16 دقیقے یہ اور 34 دقیقے دونوں افقوں میں فرق کے کل 50 دقیقے ہو گئے۔ بعض ماہرین نے ہمارے افقی انعطاف کی مقدار 35 دقیقے بھی کہی تو 34 ہوئی گا نا بعض خلق 35 ہوئی کیونکہ 35 کی بھی اب 51 دقیقے شی یا لگتا 8.833 دفعہ سا بشی لگ بہرحال 24 ٹھیک۔ انعطاف کی وجہ سے کسی چیز کے پہلے نظر آنے کا عملی مشاہدہ کسی پیالے میں کوئی چیز مثلا سکہ ڈال کر پیالے کو پانی سے بھر کر کیا جا سکتا ہے۔ طلوع غروب کے وقت سورج کی ٹکیا کا بڑا اور بیضوی ہونا اسی انعطاف کا اثر ہوتا ہے۔ افق سے جو چیز نیچے ہوگی وہ نظر نہیں آئے گی، جیسے قطب تارہ اہل جنوب کو کبھی بھی نظر نہیں آتا اس لیے کہ یہ تارہ ان کے افق سے ہمیشہ نیچے رہتا۔ مختلف پر نظر راجی ملک شمال والے ہوگا نا جنوب والا تدا قطبی تارہ پر نظر نہ راجی بس تے نمک ہوئی یہ 10 منٹ بعد